هغه د چې خپې تورې وي، خېټه توره وي، سترګې تورې وي. دا الله محبوب ډېر خوښ کړی دی. نو مونږ ته پکار دی چې کله منډۍ ته لاړ شو نو مونږ د روپو خیال نه کوو. مونږ خلک څه کوي؟ یاره وي د خیر دی، لږ د کمزوری وي خو چا قرباني وکړو. نه، الله په لار کې بخل مه کوه. ته هم د الله استعمال د الله دی. بل اختر چا لیدلی دی چې ته به ژوندی؟ یعنې په دې حاضرینو کې څومره داسې زمونږ مقتدیانو چې مونږ ته به ناستو، مونږ سره به مسلې به اورېدې، مونږ سره به ډوډۍ خوړله، نن نشته. کیدای شي بل کال ته تا ومانوي. نو دې له جاته ګوره دا شی زمونږ پښتنو کې ډېر زیات دی، نورو قومونو کې نشته. صرف زمونږ پښتانه چې یو، مونږ په څاروو کې هغه څاروی اخلو چې قیمت کې کم وي، پوه شوې، او مقصد دا دی چې بس قرباني پې باندې وشي. نه، چې تا له خدای وس درکړی دی نو داسې څاروی واله چې خلک ورته ګوري او تماشه یې کولې چې په دې څاروي باندې به ته الله محبوب د حدیث مطابق کښېنې او جنت ته به په دننه کېږي، جنت ته به دننه کېږي. او عمر ګورې ضروري دی، عمر ضروري دی. که یوه ورځ هم اوښ 5 کلونو نه یوه ورځ عمر کم وي، قرباني نه پکېږي. په غوا په میخه کې چې یوه ورځ عمر کم وي 2 کلونو نه قرباني نه پکېږي. په پیسه کې چې 1 کال نه یوه ورځ عمر کم وي قرباني نه پکېږي. ګډ کې اجازت شته چې د 6 میاشتو وي، خو اله چې لرې میاشتو ته وګورې او دی د کال ورښکارېږي. مطلقاً هر یو نه. خلک وایي یاره خیر دی ګډ دی، وایي په ګډ کې اجازت دی. نه نه، د 6 میاشتو دی خو دومره سورب دی چې ته ورته وګورې نو د کالنی درته ښکارېږي. بیا په هغ ګډ باندې اجازت شته دی. او که داسې نه وي وچ کلک وي او د 8 میاشتو د 9 میاشتو وي د 11 میاشتو وي بیا هم قرباني نه پې باندې کېږي. ګوره یاد وساتئ کال ورپاره لازمي دی. په هغ صورت کې اجازت دی چې دا یې سورب وي. نو دا څه مخصوصې مسلې دي مونږ مسلمانو ته پکار دی چې مونږ یې زده کړو. بیا هغه مسلې مونږ نورو مسلمانو ته ورسوو چې هغوی ته هم پته ولګي چې یاره واقعي دا معاملات دي، مونږ ته دا کول پکار دي. دقسې د قربانۍ کم څاروی چې وي هغه به ستا کور کې بطور میلمه وي، بطور میلمه به وي، هغه به ته خیال ساتې. وهل ټکول به نه ورسره کوې څنګه زمونږ دا ګورو منډیانو کې وهل ټکول او ظلم زیاتوب شروع وي. دا شی منه دی. ډېرو منډیو کې دا څاروو ته مرۍ ته پړی ورسولی وي یا پوزې ته او بری ورته تړلی د سر اوچت کړی چې خلکو ته پته لګي چې د سره هم شته دی. پېښور کې ډېرو ځایونو کې نورو منډیانو کې هم دا ظلم دی. ګورې دا ظلم دی، دا هم وجود لري، دا هم خفه کېږي. او که د انسان خیرو ووهلې الله به دې معاف کړي، خو که د زناور خیرو ووهلې نو الله دې معاف کوي هم نه. ته وایې ولې؟ ځکه چې زناور خو مکلف نه دی، انسان خو بیا هم مکلف دی. څه خطاګانې به ټک ټوک په ده کې هم وي، خو په څاروو کې خو ټک ټوک نشته. نو که هغه خیرې درله وکړې نو بس بیړه به دې چپه شي. نو دې له جاته ډېر خیال ساتئ. دا بطور میلمه استعاح کوئ. بیا اختر په ورځ باندې به مونږ څاروي سره څه کوو؟ انشاءالله هغه به بیا اختر په مونځ کې بیانوو. اختر په ورځ باندې مونږ ته څه کول پکار دی څاروي سره. دې نه مخکې د اختر ورځې معمولات د بیانو انشاءالله. اول اعلان واورئ زمونږ په دې فیضان مدینه کې به 9 بجې 7 بجې د ساخت د اختر مونځ ادا کېږي. کوشش وکړئ 6:30 بجې راشئ، مسلې به زده کړئ، پته به درته ولګي، سترګې به مو کولو شي. څه داسې کمی به وي چې نه به مونږ ته به هغه مسله معلومه نه وي، د مولوي صاحب له خولې نه بیا واورو نو مونږ ته به پته ولګي. اختر په ورځ مونږ ته څه کول پکار دي؟ خو چې تاسو راشئ نو بیا به مسلې اورئ. راتګ نه مخکې لوی اختر په ورځ باندې څه نه خوړل دا سنت دی. څه نه خوړل لوی اختر په ورځ باندې. دې نه مخکې یو اعلان کو، زمونږ دا بره خلک تنګېږي، چټیانې خرابې شوي دي. نو که څوک یې اخیستی شي جومات لا نو دا کوشش وکئ او داسې هم په چنده کې تعاون کوئ. د ستاسو تعاون سره به دا انشاءالله نظام بهتر کېږي. نو دې دپاره هم کوشش کوئ. چټیانې هم خوړلی شوي دي. بره کسان ډېر، تاسو خو پنکې ته هم ناستئ، سوري ته هم ناستئ، خو بره کم کسان چې راځي نو هغه ډېر په تکلیف وي. نو د هغوی هم لږ خیال ساتئ. نو ما عزتمندو دا ډېر خلک وایي یوه مغالطه
واورئ په توجه سره په زړه ګلدسته کې ځای ورکئ، په زړه ګلدسته کې کېږدئ. ډېر خلک وایي یاره ما روژه ده. یاد لرئ په کال کې 15 ورځې روژه نیسل منع دي، حرام دي. یوه د کم اختر ورځ او 4 ورځې د لوی اختر. په دې ورځو کې روژې نشته. د لوی اختر اولنۍ، دویمه، درېیمه، څلورمه دا الله له جانبه د ضیافت د میلمستیا ورځې دي. په دې ورځو کې روژې نشته. سنت طریقه د الله محبوب دا وه چې کم اختر په ورځ باندې به اختر مونځ ته تلو، نبي علیه الصلاة وسلام به 3 یا 15 یا 9 کجورې تناول فرمایلې او به یې خوړلې. لوی اختر په ورځ به نبي علیه الصلاة وسلام څه نه خوړل چې اختر مونځ به ادا کړو نو فوراً به قرباني وکړه، نو قربانۍ غوښه به یې راواخیسته، هغه به یې وخوړله. سنت طریقه دا ده. که یو سړی اختر مونځ نه بعد خوراک وکړي بیا هم د په سنت باندې عمل وشو. دا نه زمونږ وایي یاره ما روژه دی زه به د اختر په غوښې ماتومه. اختر په غوښې نه روژه خو په 10 بجې ورځې نه ماتېږي، هغه روژه خو به ماښام کې ماتوي. دا یوه غلطه خبره ده. ګورې ښه سنت طریقه دا دی. که یو سړی دی دته به غوښه نه میلاویږي نو دی به څه کوي؟ ناست به وي. د به قرباني نه یې کړې، دته به څوک غوښه نه راوړي نو ناست به وي. نو دا یوه غلطه خبره ده. سنت طریقه دا دی چې لوی اختر په ورځ باندې څه نه خوړل، اختر مونځ نه بعد وخوره، او کم اختر کې اول خوړل. بیا دا مسله هم زده کوي چې اختر په ورځ باندې اشراق او چاشت نفل چې دي دا اختر مونځ نه مخکې کور کې نشي کولی، اختر مونځ نه مخکې جماعت کې نشي کولی، اختر مونځ نه بعد هم جماعت کې نشي کولی. چې اختر مونځو کې کور ته لاړ شي اوس اشراق او چاشت نفل کوه. اختر په ورځ باندې په جماعت کې قبل الصلات یا بعد الصلات اشراق او چاشت نفل کول دا مکروه دي، دا به نه کوئ. نو د مسلو باندې ځان پوه کوئ. بل جماعت ته را روانې اختر په ورځ باندې نو څه به وایې؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله. دا به اوچت آواز سره وایې. سنت طریقه دا دی. مستحب طریقه دا ده چې په لار روانې اوچت آواز سره وایې. کم اختر په ورځ باندې به په کم آواز سره وایې. او دې نه علاوه یوه بله وظیفه ده اختر په ورځ باندې سبحان الله وبحمده. څوک چې 300 ځله ووایي او مردگانو مړو ته وروبخي نو الله رب کریم د دې سبحان الله وبحمده په برکت سره هر مړی ته 1,000 نورونه داخلو فرمایي. سبحان الله خو وایي که نه؟ 1,000 نورونه الله رب کریم هر قبر ته داخل کی، او چې دا سړی مړ شي الله به د قبر ته هم داخلوي. نو اختر په ورځ باندې ګورې دا وظیفه مو چې هیره نه خامخا به دا وظیفه کوئ چې هیره مو نشي. بل دین علاوه ما عزتمندو زمونږ دعوت اسلامی یو تحریک ته غیر سیاسی چې دا اوټ نه غواړي نه چانه نوټ غواړي. بے شماره جماعتونه مدرسې په کالام کې 3 جماعتونه د قرآن ګستاخی وشوه. شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایل چې قرآن کې 540 رکوګان دي. مونږ په کل دنیا کې 540 جماعتونه جوړو. الحمدلله د فیضان قرآن په نوم سره دعوت اسلامی په منګوره کې جماعت جوړ کړ، په سید آباد کې، فیض آباد کې او په کابل کې هم جوړ کړو، او 3 جماعتونه فیضان قرآن په نوم سره په کالام کې جوړ کړو. نو دا د امت غمخوار تحریک ته تاسو د خپلو د قربانۍ کمې سرمنې وي زمونږ دعوت اسلامی کسان به درځي هغوی ته ورکوئ. دا به په مدارسو طلباو باندې لګي، دا به د دین په کارونو کې لګي. نو الله به تاسو ته دې هم اجرونه درکوي. مالک نه دعا دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین. کریم رب سم واورېدل مولا په دې باندې عمل توفیق نصیب کړي. مولا زمونږ دا جمله قربانیانې په خپل دربار قبول کړي. آفتونو نه مو وساتئ، مصیبتونو نه مو وساتئ، غمونو پریشانیو نه مو وساتئ. څومره چې دلته زمارونه راغلي دي مولا څوک هم قربانیانې کوي مولا
دا په خپل دربار قبول کړي چا وس نه رسي هغوی ته اسباب جوړو فرمایي مولای کریمه چا څه قسمه شرعي حاجت راوړی وي سوال راوړی ډېره بختوره ورځ د مولا د دې ورځې په طفیل د حاجیانو حج ارکان شروع کړي دي مولا د هغې په طفیل باندې په خپل دربار باندې قبول کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق سنت کلم